چې نظر مد نظر په یو نظر وړي چې نظر مد نظر په یو نظر وړي داسې ښکاري لکه خلی سمندر وړي واه چې نظر مد نظر په یو نظر وړي داسې ښکاري لکه خلی سمندر وړي او زه یې حسن الوړتیا ته شوپتو یم زه یې حسن الوړتیا ته شوپتو یم سرکوزي کړي د عقاب غوندې وزر وړي ګل ګل بغیچې مې د زړګي په ځمکې جوړې کا بیا ځل پې چوټي که په تندي پیچکې جوړې کا تېر وختونه بیا د خپلې مینې را تازه چې کړو تېر وختونه بیا د خپلې مینې را تازه چې کړو زه به کورګۍ جوړ کړمه او ته لوځکې جوړې کړه درنو ملګرو سلامونه احترامات مننه یم طاهر منګل یم د ځان ستوري خپرونې زه بیا ستاسو په درنه خدمت کې ځم په دې امید سره یم چې روغ جوړ وي صحتمند وي او خوشحال وي قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شعر سره تړلي ادبي لیکوالانو شاعرانو سره ناسته کوو ژوند د پښتو کلمونو ته ریکارډ کوو په دې سلسله کې موږ سره د تل د سیمې یو نامتو شاعر ډېر محترم ملک مقبول صاحب نستی کوي پښتو به یې هم او خوږه خوږه شعرونه به هم پرې ریکارډ کوو ملک صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی ستړی مه شئ ډېره مننه خوشحال اوسېږي الله مو کامیاب لره خوشحال اوسئ مننه مو کوم ملک صاحب ژوند وختونه شپې ورځې مو څنګه روانې دي احسان ده بالکل امن چې بچا ده ټیک ټاک دي او تاسو خیرات الله نه ښه غواړو خوشحال اوسئ ملک صاحب ته به موږ ته خپلو ملګرو ته پښتنو ته خپلو مینهوالو ته څه به ډالۍ کړي څه به ورته ووایي بس خو موږ خو د وړه وړه شاعرانو سره کېدو وړه وړه شاعران یو نو ملګرو ته به د خپل کلمونه وړاندې کوو یو دوانو زه به اول دا درته غزل وړاندې کوم دیمو فطرت کې د جګړې جامې فطرت کې د جګړې جامې ځکه د اغوندې مونږ خړې جامې دیمو فطرت کې د جګړې جامې ځکه د اغوندې مونږ خړې جامې وخت به له تا هم بیا پوښتنه وکړي بیا پوښتنه وکړي نن چې د بل له غاړې سپړې جامې وخت به له تا هم بیا پوښتنه وکړي نن چې د بل له غاړې سپړې جامې او لالیا چیرې د روزګار وموندو چیرې د روزګار وموندو چې په صفونه کې رانغړې جامې مننه لالیا چیرې د روزګار وموندو چې په صفونه کې رانغړې جامې وایم چې وین غاړم تویس ترې جوړ کړم تویس ترې جوړ کړم د مزدور خطو کې کړې جامې وایم چې وین غاړم تویس ترې جوړ کړم د مزدور خطو کې کړې جامې مقبوله خود به دې جامې زړېدې خود به دې جامې زړېدې تا چې وینځلې تل په تړې جامې ډېره مننه چې نظر مد نظر په یو نظر وړي مد نظر په یو نظر وړي داسې ښکاري لکه خلی سمندر وړي چې نظر مد نظر په یو نظر وړي داسې ښکاري لکه خلی سمندر وړي او زه یې حسن الوړتیا ته شوپتو یم زه یې حسن الوړتیا ته شوپتو یم سرکوزي کړي د عقاب غوندې وزر وړي شعر د نیم خان د شونډو دې هنر ته ګورئ د نیم خان د شونډو دې هنر ته ګورئ چې بې تیغه دې ګرځ کړي زړه بهر وړي مننه د نیم خان د شونډو دې هنر ته ګورئ چې بې تیغه دې ګرځ کړي زړه بهر وړي په زړګي مې بیا د غم سیلاب راوخوت د ارمان دغه جونګړه مې په سر وړي په زړګي مې بیا د غم سیلاب راوخوت د ارمان دغه جونګړه مې په سر وړي او د خپل ځان سره خپل ساز و سامان یوسه خپل ساز و سامان یوسه کډه ځان سره مقبوله مسافر وړي څه شعر دی ډېره مننه مقبول ملک صاحب خپلو ملګرو ته خپلو مینهوالو ته پښتون ولس ته به څه داسې پیغام ورکړئ
او بس موږ سره خو څه دي خپل ځان ته هم پیغام ده خپل قوم ته هم پیغام ده چې مهرباني وکړئ چې خپله که یو وخت روټۍ وخوري خیر ده خو چې په بچی سبق ووایي او سبق ته زور ورکړي او مونږ زندګي که هر څنګه تېره شوه خو چې دا مخته کول زندګي مو ښه شي نو څوک چې علم وکړي د علم خاوندان چې هم ملک ترقي کېږي ورسره هم د کور ترقي ورسره کېږي امن رسي ورسره نو همدا مو خواست ټول ولس ته ټولو ته چې په بچی سبق ووایي او سبق ته زور ورکړي خوشحاله اوسئ قدرمندو امید ده چې د مقبول ملک صاحب دا وزنداره دا شعرونه غزلې تاسو ډېر زیات خوښ کړئ تر بل پروګرام په لوی الله پاک